موږ به نه یو خو دا چې څومره دا مصرفونه دي په دې کې څومره تلاوت کېږي د کم وخته پورې نو هغه خلکو چا چې په دې کې تعاون او مرسته کړله هغوی پکې شریک. سلامونه، نیکې هیلې او احترامات. فضل وهاب سواتي ستاسو ورور یو ځل بیا نیغ په نیغه ستاسو سره مخاطب یم. امید لرم ملګرو چې ښه به یې، خوشحاله به یې، د ژوند په موضوع کې به یې. نن راغلي یو سنګولۍ ته، میدان ته. دلته مدرسه ده، په دې مدرسه کې 1500 طلبا نارینه او زنانه چې کوم دی دغه سبق وایي. رهایش پذیر ماشومان تقریبا د 700 نه واله د 800 پورې د دې سره رهایش پذیر ماشومان دي. مسلمانان ورونو دوی چونکې زموږ نه 1500 قرآن شریفونه غوښتي وو، خو زموږ سره ګنجایش د 200 قرآن شریفونو کېدو، دغه 200 قرآن شریفونه چې کوم دي دغه موږ دې مدرسې ته راوړي دي او د محتمم صاحب ته دغه قرآن شریفونه حواله کوو. دې مدرسه کې یو څو خوبیانې ما ولیدې، هغه په تاسو باندې هم اورم. اولنۍ خبره خو دا ده چې د ټول ډیویژن نه خلک راځي او دلته سبق وایي. دویمه خبره چې دوی مسلسل چې کوم دی په بورډ کې پوزیشن هم د دوی ماشومان اخلي. نو په دې حواله باندې زه د محتمم صاحب سره خبره کوم او د محتمم صاحب هم چې راغلم ما مو ته کاته پوښتنه مې ترې کوله. نو ما یې زه چېرته طالب وی، خو طالب ځان له امپل کړی دی ماشاءالله او علم یې هم کړی دی. نو ډېره مزه کوي چې سړی د دنیا او د آخرت د دواړو علم کړی، نو مزه ډېره زیاته کوي. ثناء الله وایي اولنۍ خبره خو دا ده چې زموږ سره کوم خلک مرسته کوي، ځکه چې دا زموږ خپل ذاتي شی نه دی. دا د سواتي فاونډیشن چا 10 روپۍ رالیږلي، چا 100 روپۍ، چا 1000 روپۍ، چا کروڑ روپۍ، چا لاک روپۍ، هر څه مسله ده، مثال وایم. بیا په هغې باندې موږ دغه شان ځګونه ګورو چې کوم ځای کې مستحق طلبا یا کوم ځای کې زیات طلبا د دین نه خدمت کوي، سبق کوي، هغه خلکو ته موږ رسو. اولنۍ خبره خو دا ده چې دغې خلکو ته دعا وکړه خصوصي چې کوم خلک زموږ سره مرسته کوي. دویمه د خپلې مدرسې په حواله باندې د خلکو ته وینا وکړه چې یاره ستاسو د مدرسې کې دلته دنیایي تعلیم څومره حاصلېږي، دیني تعلیم څومره حاصلېږي، تعداد د سره څومره دی او ستاسو طریقه کار د پخلي څه دی. بس دغه یو څو خبرې وکړئ. دې ته کیمره نغږه. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زه د خپل خوږ ورور مشر د هغوی شکریه ادا کوم چې دا وسیله دوی وګرځېدله او د دې په وجه باندې مامنین او که هغه بهر ملک دي او که هغه زموږ په دې ملک کې دي، نو هغوی هغه چې کوم تعاون او معاونت د قرآن په شکل کې هغې موږ ته په خپل لاس باندې دوی حواله کړو. موږ د دې ټولو مسلمانانو شکریه هم ادا کوو، د الله رب العالمین نه ول سوال او دعا کوو چې الله د دې چې کوم د انفاق او صدقې کړې ده او د قرآن کریم په شکل کې دلته دوی را رسولې ده، نو دا له دې نه قبول کړه. او څنګه چې حدیث مبارک دی چې چا شاته مصحف پرېښودو او مذهب یې چاته ورکو، نو دا مذهب چې څو پورې په دې کې تلاوت کېږي، په دې کې سبق ملاوېږي، نو د مرګ نه بعد به هم دا خلکو دپاره یو صدقه جاریه وي. موږ خو د دنیا روانه ده، فاني ده، موږ به نه یو، خو دا چې څومره دا مصرفونه دي په دې کې څومره تلاوت کېږي د کم وخته پورې، نو هغه خلکو چا چې په دې کې تعاون او مرسته کړله هغوی پکې شریک. بل دوی د مدرسې متعلق خبره وکړه، نو جامعة المحسنات سنګولۍ چې الحمدلله د ممتازه اداره ده، د دې غره په سر کې زموږ سره دلته د 1500 پورې تعداد دی، په هغې کې طلبا او طالبات دواړه شامل دي. د قاعدې نه والا تر د دورې حدیثه پورې چې هغې ته موږ د درس نظامي وایو، د هغې ټولې شعبې پکې دي، د هغې سره سره پکې د تخصص سپیشلایزیشن او د افتا چې دلته تیسیس لیکلی کېږي، چې کوم ریسرچ کېږي د مفتی په نگرانۍ کې، نو هغه الحمدلله دلته هغه شعبه موجود ده. نو دلته د بورډ حوالې سره دوی خبره وکړه چې دلته الحمدلله د 2018 نه واله تر د 2024 پورې د تقریبا 15 کاله 19 نه 24 پورې 15 کاله مسلسل الحمدلله زموږ په بورډ کې ملاکنډ بورډ کې په عصري علومو کې پوزیشن راغلی، دغه شان په دیني علومو کې رابطې په بورډ کې. نو انشاءالله چې دا به زموږ په کارېږي. موږ خپل کوشش کوو، تاسو ته هم دا درخواست دی چې په دې کې زموږ سره کوشش وکړئ. دعا وکړئ، هغه خلکو ته دعا وکړئ کوم خلک چې زموږ سره مرسته کوي. دغه 200 قرآن شریفونه دي، وقنا عذاب النار رب العالمین. په دې کې چې چا مرسته کړله او د دوی سره چې څوک هم په دې مد کې مرسته کوي، رب العالمین هغې چې څومره شرعي حاجات دي رب العالمین خپل درباره یې قبول کړي، د هغې په رزق کې برکت واچوي، د هغې په کاروبار کې برکت واچوي، هغې چې کوم مشکلات دي او قرضونه دي رب العالمین هغې ختم کړي، او که مسافر دي رب العالمین
دا مشکلات د سفر هغه ټول ورته حل کړي او خپل ملک کې حلال او پراخ رزق او روزي نصیب کړي. رب العالمین چې څوک هم په دې مد کې د دین سره مینه ساتي او بیا د دیني خلکو سره تعاون کوي او بیا د قرآن په شکل کې نو رب العالمین د هغوی چې څومره مشکلات او حاجتونه او د زړه تمناګانې ټول شرعي حاجتونه یې پوره کړي. رب العالمین دوی هم دې سخته یخنۍ کې او په واورو کې دلته ځان راورسوي. رب العالمین د دې په عمر کې برکت واچوي، دوی له مزید توفیق ورکړي چې دا خدمت نور هم سیوا وکړي، سره دین دا مرسته نور هم سیوا وکړي. صلی الله تعالی علی خیر خلقه.